بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. صدق الله مولانا العظيم. تو شریف ہوئے اللہ محترمو، ہر یو عمل چې پغی کې اخلاص نه الله رب العالمین تا قبول نه ده. الله رب العالمین د موږ نیتونو نه خبر ده، د موږ د عملونو نه خبر ده، د موږ د قول او فعل نه خبر ده. هغه نه د موږ یو شی پټ نه ده. اخلاص د توحید نه پیدا کیږي، خو چې توحید زبانی نه وي، لکه موږ په دې باندې ټول لګیاو توحید خبرې کوو، خو نه څه زموږ ژبه باندې په خولو توحید دا په زړه کې مو نور نقشې جوړې دي چې نن او د بار نه د الله تعالی کوم په خولې ده هغه په زړه باندې وي. د دې نه اخلاص پیدا کیږي چې کوم سړی په دې خبرې باندې ایمان وي، یقین وي، او دا خبره دا مني، او دا خبره دا شپ وسوق سره مني چې د نفع او نقصان مالک الله رب العالمین ده. د موته چې کوم مال دولت او موته کوم عزت کوم منصب یا کوم شای موته کړه شو ده، د موته الله راکړه، او که موته نور ضرورت ته هغه موته الله تعالی راکوي، بل څوک نه راکوي. او دا چاته چې ملو شوي ده الله طرف ملو شوي دي چې الله تعالی وغواړي ټولې ویرې ختم کولی شي، او که الله تعالی وغواړي دغه انتقال نور پیدا کولی شي، او الله تعالی وغواړي د موږ هر شي ته د سونې چاندې کور راکولی شي. الله رب العالمین جل جلاله دا که موته عزت راکوي ما څوک وستانه شي، او که موته ذلت راکوي بیا څوک ما څوک عزت ول نشي جوړولی. دا په لاس کې دي. نو دا ثواب او ریاکاري ویلې کوي. ریاکاري هغه سړی کوي چې هغه د مخلوق نه عزت وغواړي، ځکه هغه مخلوق د پر عمل کوي، هغه د مخلوق په مخ کې د مانام اوچت شي. چې کله یو سړی چې په الله باندې یقین وي چې ما الله سره ده، هغه به هرې خبرې کې الله ته کوي چې ما رب دې په څه شي خوشحالېږي، په کومې خبرې خوشحالېږي. هغه دې ته نه کسي بیا چې ما نه څوک خوشحالېږي څوک خفه کېږي، هغه دې ته نه کسي. د خلکو لحاظ هغه کوي، خو هغه چې کوم لحاظ نه الله تعالی لري چې دا یې کوه هغومره به کوي. موږ ته الله رب العالمین جل جلاله د ټولو شیانو دغه د خلکو سره ستوګنې د ګذرې کولو د وخت تېرولو موږ ته الله رب العالمین حکم موږ ته احکامات ښیلي دي، موږ ته هدایات راکړي دي، موږ ته حقوق ښیلي دي، خو هغه به د چا د پر عمل نه کوي. یو سړي ته چا ویلو، یو بزرګ ته چا ویلو، یو مرید چې صاحب زه ذکر کوم خو بیا خلک وایي چې دې وایي کله پرېږدم چې خلک ته ریاکار نه ونه وایي. نو هغوی دغه ریاکاري ده که نه چې ته چې خلک ته ښه نه وایي ریاکار نه ورته ونه وایي، د بزرګ نه وایي چې ځکه ذکر زه ته کوم چې خلک د دې تسبیح نه لرو چې خلک ورته وایي چې دا خلک به ما ته بیا ریاکار نه وایي چې دا شیخ چې کوم دا ریاکاري کوي. دا څه کوي؟ ریاکاري کوي. نو هغې ته چې ته مطلب دا چې هلته ته بزرګ نه وایي ریاکار راته نه وایي. د چا دې پر عمل پرېږدل چې ما ته ریاکار نه وایي دا ریاکاري، ځکه چې ته دا دې پوره کوي چې ما ته خلک ریاکار نه ونه وایي. ته خپل عمل کوه، دا یې پټي ولا خساره لګیا ده، هغه په خبرې باندې یقین ده چې هغه ما دا فصل دا ما ته کوونه ده. تاسو ځینې وارې زموږ د سلمان خېلو کې اجتماع وه، د حضرت مولانا فلکي مولا صاحب علاقې کلي کې اجتماع وه. نو هغه کې لټرینونه بندوبست نه و. شپې موږ ووتو
نو وخت وختي ټایم څنګه چې بچا ته چې به وخت سره لګي نو ملګری مشي ګول خپل ترتیب وي ادله کزه کې تاسو ګوري خپل نو موږ بار ووتو یو سلام وکړو چې په مټ باندې بلچا چولې و روانو دالي دوري او بدل دوري کوله سمره چې زه پاسو موږ سوچ کول چې دا سره چې کوم دا د ته نه ګوري چې مو څه کسي کنه می کسي دا خپل پټی تر غل دا چې مو پټی کی غلا وشي نو دا دې غام کوي چې مو زستړای نو دا دې غام کوي چې د شپاره خو مو ته غوښ دا د ورونه دی مله پر ځای کې دا وبو ورده باري نو هغه وجه نه د ور برغه غلوي کنه پرغټه مندي نو دا پرغټه مې چک شو د خپل وبو خي نو هغه چې هم د کول چې مو څه کسي کنه می کسي دمو ته څوک شاباش کوي کنه کوي بس هغه خپل کوتاک چې کوم د خپل بلشای مرچ ولې خپل کار کولو درنه ته چې کوم سره په دې معلومه چې دمو عزت او ذلت دمو هر خیر الله سره ده هغه خلک څه کوي هغه خپل عمل کوي کڅو کې کسي عمل کوي کڅو کې نه کسي بیا عمل کوي نه چا دې پوره کوي الله دې پوره کوي او چې به کوم سړي داخلو دي چې نه چې کله مو تفنکی شباش نه کړو به خذ له خراب کله فری ونه کته مو ته بیا کدا شي چې دی مو نه مېش نه وشي تاسو کې موږ محترمین نوستي هغه چې مو ته په چندانه کې هغه راته چې کوم شي کې دا تاسو دا ټول کړو چا پروس کړي الله پروس کړي نو چا دی په کار ما کوي نه مې شي